نن لور پیدا شي لار خفشي ولی لور پیدا شوا یو خاون خپل خځې ته وای کدی پیر دی لور راوړه تا به مولما او لور به مولما واپس هغه زمانه جاهلیت طرف ته خبر روانه ده د یو کس شپږ لوریانې متواتر هر کال به زما عزتمند لور به پیدا کېدا او چې کله شپږمې لوري پیدا شوله نو زما محترم ډیر افسوس او خزي سره جنگ او غارت او پدې دي کې وهلو ټکولو کې او په بیزتیانو کې او په غوسو کې دا خاوند اوده شو چې کله اوده شو د شپې زما عزتمند خوب ویني د شپې خوب ویني چې په خوب کې جهنم طرف ته دا خاوند روان دی دا سړی جهنم طرف ته فرشتو روان کړي دي زنجیرونه پکې اچولې دي او د جهنم و دروازې دي وای چې کله په اولنۍ دروازه باندې دا ور داخلولو نو الته ورته لور ولاړه وه او هغه لور د وجې په هغه جهنم باندې دا پلار جهنم ته لا نړو په دویمه دروازه باندې چې کله زما عزتمندو فرشتو ور داخلولو جهنم ته ور غورځولو هلته دویمه لور ولاړه وه په دریم ګیټ کې دریمه لور ولاړه وه په څلورم ګیټ کې څلورمه لور ولاړه وه په پنځم ګیټ کې پنځمه لور په شپږم ګیټ کې شپږمه لور او چې کله په اووم ګیټ باندې ور داخلولو نو هغه اوومه دروازه خالی پرته وه په دې کې دا راپاڅېدو چې کله راپاڅېدو الله ته په جړاو شو چې یا الله مال اوومه لورم راکا یا الله مال اوومه لورم راکا نو به هر حال زما محترمو الله اولاد درکړي چاله الله لوریانې ورکړي چاله الله بچي ورکړي الکان او جنکۍ د دې صحیح تربیت وکړي قسم پر رب العالمین زما محترمو د دې اولاد به د قیامت په ورځ لاس وي ستا به ګریوان وي که چا د دې خپل اولاد صحیح تربیت ونه کوم عایشه بیبي فرمایي چې مال یو غریبه مسکینه ښځه راله ډېره غریبه وه او هغې سره یو دوه لوریانې وي او زما محترمو وایي چې کله ما د هغې غربت وکتو ما یو 3 کجورې راواخیستې او هغه زنانه له مې ورکړلې او هغه زنانه یو کجوره یوې لور له ورکا بله کجورې بلې لور له ورکا او یو کجورې خپله خوله کې واچوله او زما محترمو د دې لوریانو نه یوې لور د دې کجورې اصرار او طلب یې وکړو چې ما ته د دا کجورم راکړلی شي چې کومې دا مور خولې ته کړه مور هغه کجورم د خولې نه راویستله 2 ټوکړې کړله یوې یو لور له ورکه بلې لور له ورکه عایشه بیبي فرمایي چې ما ته د دې زنانه په دې حسن سلوک باندې چې دې دوه لوریانو سره څومره ښه سلوک وکړو زه ډېر په تعجب کې او حیرانه شوم به هر حال چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو ما دا ټوله واقع محمد رسول الله ته بیان کا محمد رسول الله ورته فرمایي چې دې زنانه ته د دې دوه لوریانو په وجه باندې الله رب العزت جنت ورکو او الله دا زنانه د دې دوه لوریانو د وجه نه الله د جهنم نه آزاد کړله من او تاسو مسلمانانی او مسلمان ژوند د زناورو غونته کې نه تیری دا یاد ساتئ د بعضو خلکو والدین وفات شوي د چا خاوندان وفات شوي نو د یتیمانانو خیر خبر واخلئ د کونډو رنډو خیر خبر واخلئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د 3 یتیمانانو کفالت وکوم د هغې پرورش یې وکوم وایي د دې کس مثال د هغه کس په شان دی چې هغې زما محترمو ټوله شپه عبادت وکوم او بیا د ورځې روژه دی د ورځې روژه نیولې ده او د شپې عبادت وکوم او سار او ماښام یې توره رایستې ده او د الله د دین دپاره جنګیږي او زما محترمو دغه کس به په جنت کې ما سره لکه ضرور وي او ما ته به داسې نږدې وي لکه دا 2 ګوتې چې یو بل ته نږدې وي داسې به ما ته نږدې وي او بل ځای کې محمد رسول الله فرمایي چې الله جل جلاله ته په ټولو کورونو کې
خوخ هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره ښه سلوک کیږي محمد رسول الله فرمایي چې زما محترمو د مسلمانانو په کورونو کې د ټولو نه بهترین کور هغه دی چې په کم کور کې د یتیم سره ښه سلوک کیږي او محمد رسول الله فرمایي بدترین کور هغه دی چې په کم کور کې یتیم موجود وي او هغه سره بد سلوک کیږي دا بدترین کور دی نن موږ د خپلو بچو نه تاویږو د خپلې ښځې نه تاویږو